چې کوم دي کنه هغه د 1200 روپۍ دوايي باندې ایزیلی دا 1200 کې دي چې مزیت مشرانو هغه به پیاده زیات ګرځیدل هغه به کارونه زیات کول مونږ چې کوم دی اوس هغه شی نه کوو ایون چې کور کې چې کوم زمونږ خزي دي هغه زمونږ چې کوم مور وا ترور وا هغه چې کوم دی سټک سره چې کوم دی هغه به مرچکی به جوړول نن سبا ګرینډر راغلی دي هر یو شی چې کوم دی اسانتیا ده ته پړیک نه علاوه نور دومره زیات فواید دي هغه زړه د لپاره د چست د لپاره خپو د لپاره هر څه د لپاره چې کوم دی ډیر افادیت لري 95% خلکو کې اپریشن په کار نه وي اپریشن په کار نه وي 95% خلکو کې اپریشن په کار نه وي او اپریشن وشي اوس کدا هغه اپریشن وشو که او نشو چې کوم بیماری ده د ملا درد دی هغه خپل ځای باندې دی چې کوم دی خپل ټایم سره ټیکيږي با یا به خرابېږي ډیپند کوي څنګه چې ما مخکې وویل چې د زموږ لایف سټایل چې کوم دی هغې په وجه باندې زموږ دا املا چې کوم ده دا ورځ په ورځ کمزورېږي نو که فرض که اپریشن شوی و که نه شوی دواړو خبرو کې چې کوم املا مضبوطېدل ده هغه خلک چې د چا اپریشن شوی دی ورزشونه کوي وزن کموي سموکینګ نه کوي هغه کامیاب دی املا درد او د ارکنسا علاج چې کوم دی اته طریقې دي پهلا طریقه دغه ده چې سم مکوه دا یو څو ورځو کې هفته کې لس ورځو کې دا په خپله ټیکېږي پهلا علاج خو دا چې سم مکوه دویم علاج دا دی میډیسن چې کوم دی نو هغه پین کیلر شول مسل ریلیکسن دا دریم علاج فزیوتراپي او ورزش فزیوتراپي چې کوم دی هغه هم ریګولر په کار نه دی بعض خلک 15 ورځې روزانه وایي چې روزانه راځه روزانه چې کوم دی هغه د پیسو د خاطر روزانه راځي ادروایز روزانه حاجت نشته هفته کې یو ځل یا دو ځل فزیوتراپي چې کوم پټ نښتې دي ته آزاد کا مریض ته پوهې کا چې نه دا ورزشونه به ته کور کې بیا بل هفته کې بیا وګوره څلورم چې کوم دی مینیملی انویزیو سپاین سرجري څنګه چې ما اوس وویل چې انډوسکوپ په ذریعه باندې موږ یو ستنه چې کوم دی هغه ډیسچارج دا هغه خلکو دپاره وایم چې کوم دا د ټیک نشي چې کوم مطلب ما څلور پنځه هغه وکړي چې دا علاج دی څلورم علاج چې کوم دی نو بیا دا انډوسکوپیک سپاینل سرجري دی پنځم علاج چې کوم دی مایکروسکوپیک سرجري مایکروسکوپیک دا چې موږ د مایکروسکوپ په ذریعه باندې ډیسک وباسو شپږم اووم علاج چې کوم دی نو هغه دی اوپن سرجري ده اوپن سرجري چې کوم دی لمینکټمي ډیسکیکټمي فینسټریشن دا موږ ورته وایو او آخري اتم علاج چې کوم دی فکسیشن دی چې کدا ټولې وخت طریقې چې کوم دی ناکامه شي نو بیا اتم علاج دا دی چې ملا چې دومره ضعیف شوي وي په اپریشن په وجه باندې یا په وزن په وجه باندې یا په کمزورۍ په وجه باندې نو هغه بیا هغه علاج فکسیشن دی دا اته طریقې زه د دې باره کې دې دپاره نشم ویلی چې زه ډاکټر یم زه ډاکټرانو خلاف خبر نشم کولی خو دې کې صرف ډاکټران نه دي د مریضانو هم قصور دی اوس یو کس چې کوم دی هغې ته MRI په کار نه دی ته پخپله وایي چې زما MRI وکړه نو اوس ډاکټر چې کوم دی که هغه MRI ورته لیکي نو ډاکټر خو قصاب نه شو که نه مریض په خپله ځان مخکې ته کوي چې ما حلال کا نو دې کې زمونږ بیسیکلي نه ډاکټرانو قصور دی نه د مریضانو دا زمونږ معاشره داسې جوړ شوې ده نو دلته چې ته مریضانو ته زیات دوایي ونه لیکې مریضانو ته زیات انویسټیګیشن ونه کړې نو دې کې د ډاکټرانو نه سره چې کوم دی د مریضانو هم قصور دی چې ما نه دا ټیسټ هم وکړه دا ټیسټ هم وکړه دا ټیسټ هم وکړه نو صرف تش په ډاکټرانو باندې دا ویل چې دا قصابان دي دا ټیک نه دی میډیسن چې کوم ډاکټر درته لیکي که خو دې وکړي چې یو میډیسن که دوه دي هغې باندې ډاکټر باندې اعتبار کوي چې ډاکټر دوایي ټیک لیکلی ده زیات نه دی لیکلی دا ویل چې ما ته دا مو لیکه دا غلطه خبره ده خو مریضانو ته دا هغه دی چې که تاسو دردونه وي نو یو ورځ دو ورځې هېڅ هم مه کوئ یو ورځ دو ورځې که ډېر زیاتې دوایي اخیستی شئ دا منع نه دی زه دا نه یم چې دوایي مالی دوایي آلی خو دا که کوشش دا کوئ چې دوایي نه بغیر د درد په خپله چې خدای پاک زمونږ مازغه کې پین کیلر ایښي دي دا یاد ساتئ چې خدای پاک زمونږ بدن کې پین کیلر ایښي دي هغه ته موږ انډارفین او مارفین داسې نو ورته وایو نو هغه چې کوم دی کله موږ ته چېرته ضربه میلو شي نو هلته نه هغه ریلیز شي هغه پین ریموو کوي نو هغې دپاره زه کله مریضان ګورم کله نه ګورم نو که کوم هر مریض ته زه دغه وایم چې زما د ورځې تپوس کولو په ځای زما کلینیک ته ټلیفون وکړئ چې جی ډاکټر صاحب کوم ورځ باندې به وي څه وخت به وي نو هغه زیات بهتره خبره ده بجای دا چې زه دا وایم چې زه دې ورځ باندې کینم او دې ورځ باندې نه کینم نو هغه ریلایبل نه دی